نبوي سیرت د محبوب پیغمبر محمد مصطفی د درانه شخصیت ځانګړنې. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای جل جلاله له حمد او ثنا ویلو وروسته درود او سلام دی بی پر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام. د شیبه رادیو محترم اوریدونکو او د سیرت النبی د خبرونه پاتمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ او خوشاله یم چې دا د یو ځل بیا د یو بل خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې یم. محترم اوریدونکو، په دې خبرونه کې غواړو چې د قریشو مخالفت او د دې مخالفتونو د سببونو په اړوند تاسو دیندارو او معزز اوریدونکو ته ځینې ګټور او په زړه پورې معلومات درکاندو. هو کې محترم اوریدونکو، د مکې د ښار چې کوم عزت و هغه د کعبې له کبله و. قریشو چې په ټولو عربو مذهبي حکومت کاوه او په کومه وجه چې دوی د خدای جل جلاله امسایگان یعنی آل الله یعنی د خدای ټبر او کورنۍ بلل کېدل، د دې ټولو یوازینی سبب دا و چې د کعبې شریفې مجاوران و او د کعبې کلیګانې له دوی سره وي. د دې تعلق په وجه د قریشو د کاروبار لمن ډیره ارته شوه او همداراز ډیره لرې خپره شوه، تر دې چې د دې کار لپاره ډیری محکمې او لوی منصوبې جوړې شوې. تفصیل داسې دی: حجایته یعنی د کعبې کلی ساتنه او سرپرستی عثمان ابن طلحه ته ورکړ شوه. رفاده یعنی بیوزلو حاجیانو ته کومک او خبر اخیستنه د نوفل کورنۍ حرس ابن عامر ته ورکړ شوه. سقایه یعنی د حاجیانو د اوبو انتظام د هاشم کورنۍ حضرت عباس ته ورکړ شوه. مشوره د اسد کورنۍ یزید ابن ربیعه اسود ته ورکړ شوه. دیتونه او تاوانونه یعنی د خون بها او فیصله د تیم کورنۍ حضرت ابوبکر صدیق ته ورکړ شوه. عقاب یعنی علمداری د امیه کورنۍ ابو سفیان ته ورکړ شوه. البته د خیمو او تنبوانو انتظام او د سپرو افسری د مخزوم کورنۍ ولید ابن مغیره ته ورکړ شوه. سفارت یا د سفیر په حیث تلل د قبیلو ترمنځ د ساوتوب د جګړې فیصله د عادي کورنۍ حضرت عمر ته ورکړ شوه. الزام او ایثار د فال د محکمې انتظام د جمح کورنۍ صفوان ابن امیه ته ورکړ شوه. اموال یا د خزانه محتمم د سهم کورنۍ حارث ابن قیس ته ورکړ شوه. د اسلام په پیل کې چې کوم خلک د قریشو لوی مشران و او د لوی او اقتدار اثر په ټوله مکه کې خپور و، نمونه دا و: ابو سفیان ابن حرب د معاویه پلار چې د فجار په جنگ کې د قریشو سپه سالار او سرلښکر و. ابو لهب د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تره و. ابو جهل د ولید ابن مغیره وراره او د خپل قبیله سردار و. ولید ابن مغیره د حضرت خالد ابن ولید پلار د قریشو ډیر لوی رئیس و. عاص ابن وائل سحمی د حضرت عامر ابن العاص پلار د ډیر زیات دولت خاوند، د ډیر اولادونو پلار او د ډیر اثر او اعتبار خاوند و. عتبه ابن ربیعه دا د امیر معاویه نیکه ډیر شریف طبیعت او د لوړ مقام خاوند و. سربیره پر دوی اسود ابن مطلب، اسود ابن عبد عوز، نظر ابن الحارث، اخنس ابن شریق، ابي ابي ابن خلف، عتبه ابن ابي معيط هم د اثر او اعتبار خاوندان ګڼل کېدل. په دې ځای کې د دې خبرې یاد ساتل هم پکار دي چې د هاشم او بنو امیه کورنۍ دواړه د یو بل حریفان وي او د دې دواړو کورنیو په منځ کې له ډیرو مودو څخه د سیالۍ او رقابت لړۍ روانه وه. د سارای ناپوهو او بدخویو قومونو دا عادت وي چې هر یو کار او حرکت چې د دوی د پلرونو د دودونو او عقیدو څخه مخالف وي هغه بد ګڼي او ښه ورته نه ګوري. د دغه کار سره د دوی مخالفت یوازې د خولې نه وي بلکې د بدلې او کساد جوش بې له وینو تویولو په بل شي نه سړیږي. هندوستان نن که څه هم مهذب شوی ده، خو سره د دې هم که د یوې عامې مذهبي مسلې څخه مخالفت وکړی شي نو د قیامت ورځ ورڅخه جوړیږي. که یو منظم او قوي حکومت نه وای نو په دې خاوره کې به څو وارې د وینې بارانونه وریدلي وای. عرب له ډیرو مودو څخه په بت پرستۍ اخته وه.
د حضرت ابراهیم خلیل الله بت شکن په یادګار کعبه شریفه کې 360 بوتان ایښودل شوي وه. حبل نومی بت پکې د ټولو نه لوی خدای ګڼل کېده. دغه بتان د دوی په بد ګمانۍ د هر ډول خیر او شر واکداران وه. دوی به بارانونه ورول، اولادونه به ورکول او د جنگ په ډګرونو کې به خلک بریالي کول. خدای خو بیخي نه وه او کونو هغه د دوی په عقیده یو معطل او بیکاره شی وه. نعوذ بالله. د اسلام اصلي او حقیقي وظیفه د دې طلسم ماتول او له منځه وړل وه. خو د دې کار سره د قریشو د عظمت او اقتدار او عام اثر او اعتبار ختمېدل او له منځه تلل هم تړلي وه. له دې کبله قریشو ورسره په سخت مخالفت لاس پورې کړ او هر څومره تاوان او زیان چې به چاته په دې لار کې رسېده هغومره به یې په مخالفت کې ډیره برخه اخیسته. په دغه وخت کې حرب ابن امیه د قریشو ډیر لوی مشر او رئیس وه. د فجار په جنگ کې همدا سړی لوی سپه سالار وه. خو له دې کبله چې د حرب د مرګ نه وروسته د زوی ابو سفیان د دې لوی مقام د نیولو قابلیت نه درلود، نو ولید ابن مغیره د خپل اثر او لیاقت په وجه سره دغه ریاست ترلاسه کړ. ابو جهل د ده وراره وه. دی هم په قریشو کې د مقام او امتیاز خاوند وه. که څه هم ابو سفیان د خپل پلار ځای ونه شوای نیولای، خو سره د دې هم دی د بني امیه و د کورنۍ مشر وه. د هاشم په کورنۍ کې له ټولو نه مشر او سپینګیری ابو لهب چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سکتره وه. په سهم نومي قبیله کې تر ټولو نه زیات د اعتبار خاوند عاص ابن وائل و چې د ډیر زیات دولت خاوند او د ډیرو اولادونو پلار وه. د قریشو د حکومت واګی د همدې مشرانو په لاس کې وه او همدې خلکو له اسلام سره ډیر سخت مخالفت وکړ. د قریشو نور مشران او سپینګیری لکه اسود ابن مطلب، اسود ابن یغوث، نظر ابن الحرس، امیه ابن خلف، عتبه ابن ابي معيط د حمدي رئیسانو د اغیز لاندې وه. له همدې کبله د اسلام د دښمنانو په لړ کې د دې خلکو نومونه په هر ځای کې په ښکاره او څرګند ډول لیدل کیږي. د قریشو دا خیال و چې که د نبوت نوی منصب چاته ورکول کېدی، نو باید د مکې یا طایف یو رئیس ته ورکړل شوی وای. لوی خدای د زخرف مبارکه سوره کې فرمایي دا خلک وایي چې که قرآن کریم نازلېدی، نو باید د دې دوو ښارونو یعنی مکې او طایف په یو لوی رئیس نازل شوی وای، یعنی په ولید ابن ربیعه یا ابو مسعود ثقفي. په عربو کې د ریاست لپاره دولت او اولاد له ټولو نه لومړی او ضروري شرط وه. د اولاد په باره کې به اکثرو وحشي قامونو کې تل دا عقیدې راغلي وي چې هر څوک چې اولاد ونه لري هغه د آخرت د نړۍ د برکتونو څخه بې برخې وي. هندوان هم په دې عقیده دي چې بې د اولاد څخه د انسان پوره خلاصون نشي په برخه کېدلای. کوم خلک چې په قریشو کې د نوموړو شرطونو او صفتونو په لحاظ د ریاست حقدار او وړ وه، هغه ولید ابن مغیره، امیه ابن خلف، عاص ابن وائل سحمی او ابو مسعود ثقفي وه. په حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې دا شرطونه او صفتونه بیخي نه وه. د ده لمن د دولت د پانګې څخه بیخي پاکه وه او نارینه اولاد له 1 او 2 کلونو څخه زیات ژوندی پاتې نه شو. قریشو به د عیسایانو په پرتله کې فارسیان ډیر خوښول. د ایران او روم په جنگ کې چې ایرانیان بریالي شول، نو قریش په دې کار ډیر خوشحاله او مسلمانان خفه شول. لکه چې دا مبارک آیت نازل شو چې لوی خدای جل جلاله فرمایي په نږدې هیواد کې رومیان مغلوب شول، خدا خلک به د مغلوبېدو نه وروسته په څو کلونو کې بیرته ځواکمن شي. د خدای اختیار دی، وړاندې او وروسته هم، او هغه وخت به مسلمانان د خدای په مرسته خوشحاله کوي. په اسلام او نصرانیت کې ډېرې خبرې سره ګډې وي. له دې ټولو خبرو څخه غټه او مهمه خبره دا وه چې په دغه زمانه کې د اسلام قبله بیت المقدس وه او په مدینه منوره کې هم تر یوې مودې پورې همدا بیت المقدس قبله وه. له دې خبرو څخه قریشو ته دا فکر پیدا شو چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په موږ کې د عیسایت راوستل غواړي. یو بل لوی سبب د قبیلو کورني رقابتونه وه. په قریشو کې 2 قبیلې یعنی بني هاشم او بني امیه ډیر نومیالي او د یو بل حریفان وه. عبدالمطلب د خپل زور او قدرت په اثر د بني هاشم خوا درنه کړې وه، خو د ده نه وروسته په دې کورنۍ کې بل دغه ډول د اغیز او اعتبار خاوند پیدا نه شو. ابو طالب د مال او دولت خاوند نه و، عباس شتمن نه و خو د ورکړې لاسې، حضرت عباس شتمن و خو د ورکړې لاسې نه درلود. ابو لهب یو بدکاره سړی و. له دې کبله
به ورځ په ورځ د بني امیه و اقتدار زیاتېده. د بني امیه و کورنۍ د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نبوت د خپل رقیب بنو هاشم بریالیتوب ګاڼه. په دې وجه دې کورنۍ د حضرت رسول اکرم سره له هر چا نه زیات مخالفت وکړ. پرته د بدر د جنگ نه نور ټول جنگونه همدې ابو سفیان جوړ کړل او همدای به په دغو ټولو جنگونو کې د لښکرو مشر و. عتبه ابن ابي معيط د حضرت رسول اکرم سخت دښمن و او داسې بې باکه سړی و چې د لمانځه په حالت کې د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په مبارکه شاه د اوښ لری اچولی و. دی هم د بني امیه و د کورنۍ څخه و. د بني امیه و نه وروسته چې کومې قبیلې د بنو هاشمو سره د برابرۍ دعوا کوله هغه بنو مخزوم نومې قبیله و. ولید ابن مغیره د همدې کورنۍ رئیس و. لدې کبله دې قبیلې هم د حضرت رسول اکرم سره سخت دښمني او مخالفت وکړ چې د ابو جهل د یوه تقریر څخه دغه حقیقت په پوره ډول څرګندېږي. یو ځل اخنس ابن شریق ابو جهل ته ورغی او ورته وویل چې د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حقله ستا څه فکر دی؟ ابو جهل ورته وویل چې موږ او بنو عبدالمناف یعنې د بنو هاشم کورنۍ له پخوا څخه د یو بل په مقابل کې حریفان یو. هغوی چې په میلمستیاګانو لاس پورې کړي نو موږ هم میلمستیاګانو ته زور ورکړو. هغوی د وینو قیمتونه ورکول نو موږ هم همدغه کار وکړ. هغوی چې ورکړه او سخاوتونو پیل وکړي نو موږ ورڅخه په دغه کار کې مخکې شو. خو هر کله چې موږ ورڅخه په هر میدان کې ځان وړاندې کړ نو دغه وخت بیا بنو هاشمو د پیغمبرۍ دعوا وکړه. زما د په خدای قسم چې موږ په دې پیغمبر هیڅ کله ایمان نشو راوړی. یو مهم سبب دا و چې قریش ډیر زیاتی بد اخلاقی او خرافات په دوی کې خپاره شوي وو. ډیرو غټو کسانو ډیر سپک او ذلیل کارونه کول. ابو لهب چې د بنو هاشمو په کورنۍ کې ډیر غټ او نومیالی سړی و، د حرم شریف د خزانې څخه یې د سرو زرو اوسۍ غلا کړه او خرڅه کړې وه. اخنس ابن شریق چې د بني زهره ډله او د عربو په غټانو کې حسابېده ډیر چغلګر او درواغجن و. نظر ابن حارث به بې له دروغو بل څه نه ویل. په همدې ډول د دغو غټانو ډیره برخه په هر ډول بدو کارونو اخته وه. په دې حالت کې به حضرت جناب پیغمبر له یوې خوا بتپرستي غندله او له بلې خوا به یې په دغو اخلاقي خرافاتو سختې نیوکې کولې چې دې کار او دې چلند به د دې غټانو د عظمت او قدرت په ماڼیو کې زلزلې را پیدا کولې. په قرآن عظیم شان کې به هم په پرله پسې او ښکاره ډول د دغو بدکارانو په هکله آیتونه نازلېدل. که څه هم د دې آیتونو د بیان طریقه به عامه وه خو خلک به پوهېدل چې څوک ترې مطلب دی او د خبرې مخ کومې خواته دی. الله پاک فرمایي د هغه چا په خبرو مه غولېږه چې په هره خبره سوګندونه خوري. سپک دی، پیغور ورکوونکی، چغلګر دی، خلک د ښو کارونو څخه منع کوي، د حد او اندازې څخه وتلی دي، ناوړه دي، بدخویه دي او سره د دې ټولو خبرو په درواغه نسبت جوړوي ځکه چې شتمن او د ډیرو زامنو پلار دي. بیا په بل ځای کې فرمایي هغه دی واوري که دغه کارونه پرې نږدي نو موږ به یې د تندي ویښتان ونیسو او راو به یې کاږو چې درواغجن او خطاکار دي. ممکنه وه چې د دې مقصد د ترسره کولو لپاره د وعظ او نرمۍ لارې څخه کار واخیستل شي. خو هر کله چې له ډیرو مودو څخه د دوی په مغزونو کې عربي غرور، د مال، دولت او اقتدار ویاړ او د ریاست نیشي ځای نیولی و نو تر څو چې په دوی یو سخت گزار نه وای شوی دوی په خپلو ځانونو نشوای خبرېدلی. همدا سبب چې لوی غټان او کبرجن به په دې ډول خطاب مخاطب کول کېدل. الله پاک د دوی په حق فرمایي ما هغه پیدا کړل، بیا مې ډیر مال ورکړ، زامن مې ورکړل، سامان مې ورکړ، بیا غواړي چې موږ ورته نور ورکړو؟ هیڅ چیرې نه. هغه زموږ د آیتونو دښمن دي. دا خطاب ولید ابن مغیره ته دی چې د قریشو د سر تاج و او د قرآن عظیم شان دا الفاظ د هغه چا د خولې څخه راوتل چې ښکاره شان او قدرت هیڅ نه درلود. د دې مخالفت ډیر لوی سبب او لویه وجه چې په ټولو عربو یې یو شان اغیز درلود دا و چې هغه بوتان چې په سوونو کلونو یې د دوی عبادت کاوه او د دوی اړتیاوې به یې پوره کولې او تل به ورته په سجده نسکور پراته وه، اسلام د دغو بوتانو نوم او نښان ورکاوه
او د دوی په شان کې به یې داسې فرمایل تاسې او د کومو شیانو چې تاسې عبادت کوئ ټول به دوزخ ته وروستل کیږي. پتمنو اوریدونکو د خپرونې د پای شیبې شوې. اوس له تاسې اجازه غواړو ته بلې او راتلونکې خپرونې چې انشاءالله بیا به ستاسې په چوپړ کې حاضرېږو. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارو. پاتې ورځ مو نیکمرغه. څوک چې په خدای باور لري د هغه ټولې هیلې په خدای دي او له خپلې ګناه څخه پرته له هیڅ شي څخه نه ډارېږي. Rrugën time mellom klava emrin tëm kur sura ndoja dritën tënde për herë të barbava zemra fort filloj të doja sa dëgjoj për ty o Muhammed. Selamu alejke ya Rasul Allah. Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah. Assalamu alejke ya Rasul Allah. Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah. Ya Rasul Allah. Balli puthi plot mal seqen Gjumë të tua unë po kërkoj Vekja hëmbër se shmu po Vesh një herë në gjenet me t'pa Vetëm ty o Muhammed. Assalamu alejke ya Rasul Allah. Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah. Assalamu alejke ya Rasul Allah. Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah. Ya Rasul Allah. Oh, Taiba, your breeze is so blessed. Indeed, it brought life back to my spirit. I've left my heart with my beloved, sending